حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام واقعا تر دې پورې بیان شو چې د یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام سره هغه اضافي مینې او د محبت د وجنه ورونو ورسره حسد پیدا شو او دوی دا فیصله وکړه چې موږ د یوسف علیه السلام د خپل پلار د نظرونو نه د سترګو نه لرې کو پناه کو او داسې ځمکې ته ورسو چې د پلار نظر نه اخوا شي چې د پلار مینه موږ طرف ته شي او دوی پلار ته به ووایي چې د یوسف علیه السلام په باره کې ته په موږ باور اعتماد ولې نه کوي موږ خو د خیر خواهان یو د محافظین یو او موږ سره پرېږده چې لږ ځنګل ته ګډې بېزې چې سره و چې موږ سره ځي چکر ولګوي څه خوراک څښاک وکړي نو حضرت یعقوب علیه السلام د خپل خوف او د تحفظاتو اظهار وفرمایل چې داسې نه په دغه علاقه کې شرمخان ډېر دی دغه څه نقصان ونه رسوي زامن ورته ووایي که چېرې موږ لس نوجوانان یو زموږ په موجودګۍ کې که دلته څه نقصان ورسوي نو موږ خو به ډېر نقصان موندونکو نه یو ځکه دا کیدی نه شي موږ خو یو مضبوط جماعت یو دا څنګه کیدی شي چې دلته به نقصان ورسوي نننۍ آیتونو مبارکو کې دغه واقعه ذکر دی چې کله دوی د یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام روان کو او لاره کې بیا مشوره وکړه چې موږ به دې کوی ته به وغورځو او پلار ته به د وینو ککړ یو قمیص به راوړو چې شرمه خو خوړو دی قمیص دی نو چې څنګه د کور نه وایستو د یعقوب علیه السلام د سترګو نه پناه شو نو په ده باندې ګزارونه کول او چونګاري لګول وهل ټکول دا شروع کړو یوسف علیه السلام د یو ورور خپو ته پریوزي مافیانې ته غواړي درخواست ورته کوي او د مینې محبت اظهار ورسره کوي چې زه ستاسو ورور یم ولې را باندې ظلم کوئ د یو ورور خپه نیسي او منتونه ورته کوي او چونکې هغوی د حسد په اور کې داسې مبتلا و چې د حسد په انسان باندې سترګې پټي او هر یو معصیت او هر یو جرم تر دې پورې چې قتل کوم انسان باندې د حسد کوي دی وجه نه د حسد نه پناه غوښتل پکار دی او د حاسد د حسد نه پناه غوښتل پکار دی ومن شر حاسد اذا حسد د حسد کوونکي د حسد نه چې کله دی حسد کوي تر دې پورې چې د انسان د قتل نه هم دریغ نه کوي د حاسد بهرحال د یعقوب علیه السلام د زامن د یوسف علیه السلام رونه د حسد په اور کې داسې سوځېدل لګیا و چې دغه معصوم یوسف یو تخپي نیسي منت ورته کوي څوک بل یو په مخ ګزار ورکوي څوک بل شانتي ګزار ورکوي او بیا چې کله دغه ځای ته ورسو نو په پوړې باندې وتړلو او ښکته یې ورغورځو چې ورغورځو نو یوسف علیه السلام خپل هغه نازک ګوتې چې دی هغه د کوی په غاړې پورې ونښلو او ځوړند شو نو دوی په لته باندې د ګوتې ولا ووالې ښکته یې ورغورځو نو چې کله منځه پورې لاړو نو هغه پړی ته کټ نو حضرت یوسف علیه السلام د کوی ته ښکته وغورځېدو او منځ کې یو تیږه وه هغه تیږې باندې ودرېدو نو دوی چې کله د کوی ته غورځو او پړی باندې تړو نو دا کمیس چې ویستو او د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت نمرود پورته غورځو په دغه وخت الله تبارک وتعالى د جنت نه یو لباس را لګلو ابراهیم علیه السلام د پاره چې کله نمرود د ابراهیم علیه السلام نه لباس ویستو به لباس یې کو نو د جنت نه یو لباس راغلو د ابراهیم علیه السلام بدن مبارک هغه سره الله جل شانه پټ کړو هغه لباس د ابراهیم علیه السلام نه د دوی په اولاد کې را روان نو حضرت یعقوب علیه السلام تر رسیدل او یعقوب علیه السلام هغه لباس هغه قمیص ات کړو او د حضرت یوسف علیه السلام په غاړه کې د تعویذ په شکل کې اچولو نو چې کله دوی کپڑے ته وېستي او ورغورځو د کوی ته نو دغه لباس هغه تبرک چې کوم د ابراهیم علیه السلام نه روانو هغه باندې د خپل جسم پټ او په دې وخت کې مفسرین کرام لیکلي چې حضرت جبرئیل علیه السلام راغی او بشارت یې ورته ورولو چې ته خفه کېږه مه غمجن کېږه مه ان قریب داسې وخت به الله تبارک وتعالی راولي چې دغه رونه به تا ته راشي او ستا په مخکې به دا منتونه کوي سوالونه به کوي تا ته او دوی ته به دا علم نه وي چې موږ د چا مخکې ولاړ یو د هغه مظلوم مخکې ته موږ ولاړ یو چې کوم یو وخت کې موږ ته منتونه کوو فریاد یې کوو او موږ ورباندې ظلم کړی بهرحال دوی چې کله واپس راتلل نو چونکې په رڼا کې د پلار مخ ته راتلو همت او جرأت پکې نه چې په رڼا کې راغلی وي او دغه ډرامه چې کوم فریب او مکر دوی جوړ کړی چلته یو څاروي زخمي کړی و د هغې په وینه باندې دا قمیص ککړ کړو د یوسف علیه السلام او چې کله شپه شوه نو دوی راغلل کوشش یې دا و چې